السلام علیکم کتونکو ماسټر شاسوار یم دا وخت تاسو کتلی شئ زموږ سره سابقه MNA ګلظفر صاحب موجود دی د سره خبرې اترې کوو چېرته ځئ مو موږ سره اوسئ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ګلظفر صاحب د ټول نړومبی راته دا ووایه چې څومره بجوړیان تاسو भर्ती کړي دي؟ اصل کیسه دا ده چې دا لږ د شي باندې ول ځان پوه کول دي भर्ती کول زموږ کار نه ډپارټمنټ کار دی هیډ اف ډپارټمنټ ناسي دا څه رول ریګولیشن څومره چې دا خلک چې څه وایي دا لږ اول لاړ شي لږ ډپارټمنټ کې تپوس وکړي भर्ती کول کار دا د سیاستدان نه دا د MNA یا MP نه دا هیډ اف ډپارټمنټ کار. ټیک شو. د دې نه علاوه تاسو د سکولز او د کالج خبرې کړې وې چې یاره موږ به سکولونه راولو حالانکې ټول ماموندو کې لوی دی که واړه ماموند دی په هغې کې یو سکول هم د جینکو نشته دی های سیکنډري د هغې څه وشو هغې تاسو ویل چې یاره موږ به سکولونه راوړو دلته کالجونه به راوړو یونیورسټیونه به راوړو د هغې متعلق را سره لږ جی هر څیز د بنیاد نه شروع کېږي های سیکنډري پر ځای باندې که تاسو د پرایمري تپوس وکړئ چې پرایمري شته که نه پرایمري نشته نو های سیکنډري نه موږ پرایمري شروع کړي 32 سکولز تاسو ته پته وه چې 2008 نه په دې پابندي وه 2018 کې موږ بیا دا پابندي هټاو کړه په پاکستان معاشي طور د هغه چې کوم بجټ دی زموږ چې کوم شعر و په پای کې دا نه کېده چې ته یو د مورل ټوټل دی شروع کړه 32 سکولز باندې زموږ کار شروع دی هکې مختلف علاقې دي وزیر اعظم باډر سکول یو پلان و چې پرایمري جوړه شي بیا میډل بیا های بیا به های سیکنډري ته ځو او دا زما په تقریر کې هم شته دی چې دوی وایي چې های سیکنډري سکول جوړ کړئ خو لاندې پرایمري میډل شته نه براه راست کو څوک نه راځي بای سټپ راځي نو په پرایمري سکول زمونږ نه چې څومره کېږي تقریبا په 32 سکولونو باندې زمونږ کار شروع. صحیح. خلک ډېر زیات تنقید کوي چې تاسو ډاکټر حمید ته ټیکټ ورکړو که د دغه په ځای باندې تاسو بل یو څوک ودرولي وی بل کاندیډیټ راغلی وی د هغې متعلق ستاسو څه ذهن دی؟ وجه څه ده؟ ډېر خلک وایي چې دا د رشته دار دی. رشته داري خو جرم نه دی بیا خو دا زما رشته دار دی دا پارټي نه کوي د پارټي بنیادي کارکون دی ګلداد خان هغه شامل کړی انور زیب هغه شامل کړی هغه په حق باندې بله رشته داري یو کور نه نه دي هغه داسې دی چې مورثیت او کیسه خلک کوي یو کور نه خو نه یم فار ایگزامپل زما 45 بچي دي 45 مې نونه دي سبا خو به دا رشتې زه چا سره کوم ما سبا د ګلداد خان سره رشته وکړه نو دوی به ورته وایي چې ګلداد خان له برن کې ټکټ مه ورکوه یا ما په هغې کې په چارسده کې د فضل خان سره رشته وکړه نو دوی به ورته وایي چې بیا فضل خان له ټکټ مه ورکوه اوس که دوه ورونه وی یا پلار او زوی وی یا د تره زامن وی نیوه کیسه وه زما نه په څومره فاصله کې اوسي او د ځای بنیادي کارکون دی د پارټۍ یو پارلماني بورډ کینی او هغه ګوري او په هغه باندې د چا اختلاف دی داسې چې هغې له مه ورکوئ ما ته خو تر اوسه پورې پته نه د خلکو د وینا مطابق دغه خبره ما وکړله بل ګلداد خان صاحب وایي چې په دې 2 کاله کې چا دومره کارونه نه دي کړي څومره چې ما وکړه په لوی ماموند کې دا کم روډ دی کوم د بجلۍ حالات دي هغه تاسو ته ښه پته ده په هغې باندې هېڅ قسمه څه کاروایي ونه شوه د هغې وجه څه وه؟ تاسو لږ اوس چک کوئ تاسو ته پته ده چې هر کار په اخره کې مثال که ته دا کور جوړ کړې دی دا جوړ کړی که نه زیات کار به یې کړی به دې چې کله چت ودرې وغورځېږي بیا به هم د دې دونه مزه نه خو چې کله د رنګ روغن وشي بیا راشي نو خلکو ډېر ښایسته کور یې جوړ کړی رنګ روغن وخت چې کله زموږ اخري یو نیم کال لاغی د دې ظالمانو زموږ نه واخیست ګلداد خان نه د خپل روډ په خپله باندې تپوس وکړه د لوی مامون د 2-3 ورځې مخکې یو پروجیکټ هغه ته حواله شوی خو چونکې اخره کې موږ لاړو خو د لوی مامون او زموږ د واړه مامون یو 2-3 روډونو نه علاوه په ټول باجوړ کې په روډونو باندې کار شروع. صحیح. د دې نه علاوه د خلکو چې کوم سوچ دی لکه څنګه چې یو وختي هغه ملګري تپوس وکړو چې یاره د PTI هر یو کاندیډیټ که هغې کې کامیابي ټولو ته حاصله شي بیا به هغې حکومت د چا سره جوړوي د هغې د حکومت د جوړېدو په څه طریقه یي؟ حکومت به PTI پارټي موږ شته نشان موږ نه اخیستی شوی پارټي خو زموږ په الیکشن کمیشن په سایډ باندې هم ده زه چې منتخب شم زه د PTI نماینده مطلب تاسو ټول کاندیډیټ به کم یو نشان ته به خپل مهر لګوئ؟ نشان ته به څنګه موږ مهر لګو لکه ستاسو سیټ تاسو وګټلو داسې ګلداد خان وګټو د هغو پیچکس دی ستاسو په واره ده بیا به تاسو د چا سره اتحاد کوئ؟ خپله پارټي ده دا څه شی دی د جنډا نه دی خلکو په غاړه راړول لکه حکومت به بیا یو آزاد جوړېږي که نه د PTI به جوړېږي دغه سوال PTI به جوړېږي پارټي برقرار ده زما نشان یې اخیستی مثال په طور زه ستا کور ته را روان یم په ګاډي کې ګاډی رانه وخت په موټر سایکل رالم نو څه فرق خو پکې ونه شي پیدل رالم تاسو ډیر زیات مشهورې وای په باجوړ کې چې څومره کاندیډیټس دي که د PTI دي که آزاد دي که د نورو پارټیانو دي په هغې کې تاسو ډیر زیات مقبولې وای په دې موقع باندې به خپل ورکرز ته زموږ کتونکو ته عوام ولس ته به څه پیغام ورکوئ؟ پیغام خو مې پای کې ورکړ شاسوار صاحب چې په سپیاکو باندې وګرځئ په دې 8 فروری هغه بیا هغه ورته ایکسپلین کړه خو چې خلک پې پوه شي چې سپیاک ګرځېدل څه ته وایي دا جنګ د ازادۍ او سیاسي
ازادۍ نه مطلب غلامي نه مطلب دا نه ته چې تړ لیک پوکې لږ پړی چلې سیاسي ازادۍ او غلامۍ په منځ کې دی کار ده چې موږ د ازادۍ لپاره وجنګېږو او زموږ څخه دا مشران شامل شوي حاجي سزاد ګل صاحب دی او د هغه ټول خاندان دا مو سب دی هغه باندې وچلوه موږ ډېر شکریا ادا کوو مشران زموږ د سر تاجونه دي الله زموږ د خیر ذریعه وګرځوي او بیا به زموږ مستقبل نشست کېږي ان شاء الله عدالت تر روان تاسو د ګلظفر صاحب خبرې واورېدلې امید لرم چې تاسو به د دوی خبرې ډېرې زیاتې خوښې شوي وي د دې سره ماسټر شاه سوار له اجازه راکړئ د لوی الله پامان